لو مختصر الفاضل
دغه شان د نور د نیکۍ کارونه ډېر دي چې چا خدمت کول، نیکي ده، صفایي کول او طهارت په دې باندې الله خوشحالېږي. نو د نیکۍ په کارونو کې د ګناهو ډېر کارونه دي او د نیکۍ ډېر کارونه دي. په دې اعمالو صالحو کې په نیکو عملونو کې یو عمل دی چې هغې ته ویلی شي صدقه او زکات. په دې باندې الله جلال ډېر خوشحالېږي او د دې په ښه کولو باندې الله پاک ډېر زیات خفه کېږي. د ایمان نه پس ته په بدني عبادتونو کې لمونځ دی او په مالي عبادتونو کې زکات دی. لمونځ به خامخا پکار دی، دا د الله د طرف نه یو حکم دی فرض. په کور کې ثواب دی، الله بیا اجر ورکوي او که څوک یې پرېږدي قصدن نو ګناه یې ډېره زیاته ده. خو دې پسې وروستو قرآن کې هر ځای کې چې د اقیموا الصلاة کې راغلی دی نو آتوا الزکات ورسره هم راغلی دی چې چاته الله فرمایي چې تاسو لمونځ وکئ نو هغه استادان فرمایي زکات ورکئ. زکات ته زکات ځکه زکات په معنا د پاکیت سره راځي، پاکوونکی. او د زکات ته زکات ځکه وایي چې په دې سره د مال پاکیت راشي. کوم مال چې زکات ونه شي نو دا مال دغه نه پاک نه دی، او چې زکات یې نه ووته نو دا مال پاک شو. نو یقیناً په دغه سلسله کې دغه زکات دا مسله شوه. د زکات نه علاوه لکه فرض لمونځ او د فرض لمونځ نه علاوه سنت شو او نفل شو. دغه شان زکات فرض دی او د فرض نه علاوه نور چې څه وس کې کېږي او څه د عمر صدقه، نو په دې باندې الله رب العزت ډېر زیات خوشحالېږي. او کوم بنده چې زکات نه ورکوي الله ذوالجلال ډېر سخت خفه کېږي. او داسې بنده به چېرته هم کامیاب نه شي چې ده الله اوس ورکړی یو دی پکې د الله نوم د الله په ناموستو صدقه ورکړي، زکات ورکړي، خیرات ورکړي، چاته د غریب خیال نه ساتي، چاته فقیر سره غریب سره یو محتاج طالب سره مدد وکړي، نو ته په لمونځونو او د په عبادتونو باندې به د هغه فایده ملاو نه شي. صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم او صحابه کرامو هم د صدقاتو په باره کې چې کومې نمونې موږ تکلیفونه دي هغه د هغې بیانول ناشنا دي، الله راشه په هغې عمل کول په ډېر ناشنا دي چې هغې په خپله غریبۍ او فقیرۍ کې څومره د الله په نامه باندې ورکړه کړې ده، هغې په خپله غریبۍ او فقیرۍ کې څومره د غریبانو فقیرانو خیال ساتلی دی. د هغې نارینه څه کې زنانو چې کومې کارنامې کړي دي موږ ته یې نمونې پرېښودې دي محترمو، او دې نه سره لري چې داسې نه وو لکه زموږ غوندې وسې نه وو. د خدای فقیرانو په خپله فقیرۍ کې هم بیا دومره څه کړي دي. نو عزتمنده الله رب العزت دغه آیت کې فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر چې تاسو نیکۍ ته نشئ رسېدلی حتی تنفقوا تر دې پورې چې تاسو خرج وکړئ د الله په لاره کې د الله د رضا دپاره مما تحبون، د هغه مال نه کوم چې تاسو ته محبوب دی، ستاسو خوښ
اخري انجام وي هغه سړی خوش کامیاب دی کوم سړی چې الله رسول ورکړی او په خپل ژوند باندې د الله په نامه څه ورکړه وکړه دا یاد ساتئ چې څومره وس کېږي د الله په نوم باندې ورکړه کوي د الله د رضا لپاره خامخا صدقه کوئ که روپۍ په حقله غریب یو نیمه روپۍ یې چاله ورکړه الله به بیا د دنیا کامیابي درکړي د آخرت کامیابي به هم درکړي یو کتاب کې مې یوه خبره لیده یو زنانه ده په سکان باندې روانه ده ماشوم ورسره یې په یو ځنګل باندې ورتله او دې کې ناسته وه یو زمری را مخامخ شو دا همت واخیسته او چې همت واخیسته لاس کې ورته راغېږي ورسره ماشوم دی هغه زمري چې غوږ و او همدې ورانې نه هغه ماشوم ګټه پرېوتل او د همت نه دې چې داسې ټوک کاپله هغه زمری راغی هغه ماشوم یې اوچت واخیسته بس ماشوم یې دې نه وړه او دې داسې بر اسمان ته وکتل یا الله او یو کلیکه یې وویله اولاد ډېر خوږ دی دا د زړه ټوکړه ده لښتې جګر ورته ویلې کېږي هغه چې څنګه یا الله کړ بیا خو نور نظر نه لګېده دومره زیات پاڼې باندې هغه پاڼې باندې هغه هیبت دومره راغی او پاڼې باندې هغه وخت دومره راغی چې ستا بچی یې ستا دروان دي یو زمری په خوله کې اوچت والي ته ورته ګوري نو دا به کوم وخت وي دا به کوم حال وي داسې مخامخ مې کتل یو ونه د هغې سره یو سړی دی هغه سړي داسې پرې زمري باندې اواز وکړ او چې راټوپ یې کړ هغه زمری دی دغه سړي نه ویرېده چې ویرېده دې نو یو زمري یو ټوپ و هغه ماشوم یې د خولې نه پرېوته چې پرېوته هغې سړي هغه ماشوم راوچت کړ هغه یې ویل چې دې پرې راغلی دې زنانه ته یې وکتل دې سر په ځمکه باندې ایښی د سجده کې پراته ده هغه سړی ورته ویل ها ګورې سر اوچت کړه خپل بچی یې واخله دې چې وکته بچی یې امانت سلامت دی ورته ویل وروریه دا چېرته څنګه چلو شو دا تا څه وکړل ورته یې ویل دا زمري د خولې نه پرېوته ما راواغسته ویل ښه ته څوک یې هغه ورته ویل د الله ذوالجلال یو فرشته یم د انسان نه یم شکل مې د انسان دی الله ذوالجلال استوری ما کله چې تا یو الله کړ نو الله ویلو سره الله ذوالجلال ما ته اشاره راکړه او دا ماشوم الله ذوالجلال زما په لاس باندې بچ کړ تا ته واپس شو هغه ته وایي دا په څه خبره باندې الله ربالعزت دومره لوی ما سره احسان وکړ سدا سینې کې مې کړې ده دا چېرې مې وایه پرې چا باندې الله ذوالجلال وکړل که نور مې داسې نیکي کړې وه دی ورته وایي نه پرې چا باندې دا خو دا چغه د الله تعالی ډېره زیاته خوښه په یو بله خبره باندې وه هغه دا یو ورځ ستا په کور کې یو روټۍ وه پخه کړې وه نیمه پرې خوړلې شوې وه او نیمه پاتې وه ستا مخې ته پرته وه دا روټۍ خوړاو کېږي چې بار آواز وکړ زه د الله زه مسافر یم د الله په نامه راډسه راکړئ وکې هم که څه ورځ مو کېږي ما سره امداد وکړئ نو ستا مخې ته روټۍ پرته وه نیمه دې خوړلې وه نیمه پاتې وه هغه نیمه دې راواغسته او راغې فقیر له دې ورکړه الله ذوالجلال ډېر زیات خوشحاله شو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه الله قرآن کې فرمایي د نیکانو خلکو دا علامه ده چې بل غریب به په ځان باندې غوره کوي که په خپل ځان ډېره ضرورت وي په خپله ډېره محتاج وي په ځان باندې به سخته تېره کړي خو بل سر به امداد وکړي نو یې تا د هغې مثال قایم کړ په خپله باندې په نیمه خېټه په اوږده خېټه باندې ځان پرېښوده او د الله په نامه دې هغه نیمه روټۍ ورکړه نو الله تعالی ډېر زیات په هغې باندې خوشحاله و چې نن دې څنګه وایي چې یا الله الله ذوالجلال وایي دا خو زما محبوب اواز دی دا خو زما اشنا اواز دی دا خو هغه اواز دی چې دې اواز په زما په نامه باندې یو قوي روټۍ ورکړې وه نو یې ما ته ویل چې شابه سه او دا ماشوم بله بچ کړه او یې راغله ماشوم بچ نو عزتمند و مړول د الله کار دی یادول زما کار دی چا خبره وي کور به د الله کي یاد به دې زه کوم خو صرف د دې مارګونه زمونږ دا خبره وکړي ده چې ګنې چا سره امداد پکار دی زمونږ دې مارګونه دا خبره وکړي چې زما په دې محله کې داسې فقیران شته غریبان شته چې د هغې بچو به شاید چې دا ټول کټې ورته نه وي خوړلي او
وای ما د بابا سره او سره نو سره تشته نه ټول سره اړي نو چې دا دې انته کې دا دې ګړي خوري او دا خو دې ودته کې دې داسې دي چاته ودا چې نبی اسلام فرمایي په ورځ کې قیامت الله ذل جلال او سره راخاف کی او ته وای ولا ما باندې زيو دل بیمار شلو کما ته پوسټ دې راغله دا ولې نه راغله یا الله فرمان خو بیماری راغلي که بیماری کې نه څنګه باندې تاسو دراتو څنګه بیماری الله ذل جلال ورته فرمایي ستاسو کول کې دا چې مسلمانو چې بیمار شلو ته تاسو ته ورغله کدی تاسو ورغله وی دا وجد کدی نو تا دا ته دې وی دا چې ورکه چې زما تاسو درغله او تا دې مسلمان باندې تاسو کوي نو دا زما تاسو کولو یا کوي ما بندا له اول کې شرم تا ما دروټه نو راکله وستې دې نو ما دروټه نو راکله یا الله تاسو قرآن کې تاسو ښکار کې تاسو باندې الله ربا دا قرآن کا نه پاکي الله جلال ورته وي یا ځل چې او غریب فقیر وجه او کې بچي او تاسو راوس کې دا مسله دې تاسو د کامل دې سوال نه کړو کله ورکړې نو تاسو زموږ د وې دا سوا چې ما دې راکړې او تاسو راکړل تاسو ما دې راکړې نو کې هم تاسو ما سوال کړل محترمه څنګه په خام خاصه کوي ځان لګوي زیتا له کوټه مان نه کې او چې شنه وګړه ځان له یو دی او ولې پس برته یې نه مسئله او الله تعالی فرمایي دا زمان دنیا دا او فی مالک مولا مخلوق زمان مخلوق ته مالک کوشا او خدای کوشا مالک خپل ملکیت سره سکای نو پخې لګا تاسو هغه ساتره دې مالک کله چې یې کارانه یا کماړې او کاینا مالک مالک کنا مجازي مالک الله په حقيقي زمانه کې چې ما کې راځي زمانه کې پر کوم پتاي بیا کو دستا سي راځدا کړي چې ورته چې راشي په کار ورکو اسه چې ورکو اسه چې ورکو اسه چې ورکو اته چې ورکو ورکو آزاد کې دې هر نه دې هر کم ځان چې راځ ورکې 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 عزت ورکې الله تعالی فرمایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اس یو دې کسر په دې ځمکه داسې نشته چې الله وایي ما به پیدا کړی یو رزق ورکوم کومه چې داسې نه کېږي ورکوم په خدای ورسره کړی چې تاسو کې صحابه کرام خو حق لاس کړی په دې باندې حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه الله ورسره کړو کنه نو هغه بس کړی دی کنه بیرما دا یو کوی حضرت عثمان بن عفان سے پاک دور کی کوی چې پرو دا یو کوی دا یهودي وو د مسلمان نو مسلمانان ته ډېر زیات سخت او ګران او بل ملاوي دي او ته ډېر په ګران او ورکولې په پیسو ورکولې او ډېر ګران دي ورکولې حضرت عثمان بن عفان سے ولل ورته وی ویلا کوی دا باندې خاص کا او دې نو ودا باندې خاص کا پدې ما ټول کار روان دي اپنے سره کسی کا کار اما څنګه او واسه ټول په خپل او دې دا خپل ما په دې دا باندې موبایل باندې دا چې کوم بیلاوار کوي نو هغه سره کوي عثمان سے پوښتنه چې دې کوي نه راځي مسلمانان ته ګران او د پیسې چا سره وي یا چې حضرت عثمان سے وکړه چې ډېر زیات ګران ده نو بیا ول سره دې فاصله وته دا کوی دا باندې کټول نه سره نیم را باندې خاص کړ او دې نیم را څنګه خاص او دې خاصي ویلا سره باندې خاص کړي چې دا کوی د څوره پیسو دې اټوې پیسې واده ایو مستای یو ورته نو مې دې ورشمس او پیسې نه واده ته کوی د څوره کوله څوره په واده چې څه سمانا نو پیسې واده او کوی باندې ستاسو دې مزماشي او دې دا وړه راځه کوی ټول پیسې ټول راځي او کوی دې مخلي پتا سودا سره کو نو دې دې واسطه نو یې نه وکړو به چې په کومه باندې نه باندې ته وګورو باندې باندې کافر دی او مسلمان دی وګورو راځي که یو ځوی دی که منافق دی که رسانی دی که کافر دی که مجوسی دی که مسلمان دی که دشمن دی که دوست دی باندې
से लड़ाई होता वही वैसे बा दबुए दबुन दरबाने सासो ना होते जजीता रातला नुई वाला मामला पेशे वर्कले अब ये जो लाख का तो ऐलान होगा फिर ये पूरे पशुओं बाकी बस हर बात ये जान लेते हुए अल्लाह का नाम होगा नबी इस्लाम को फरमाए वे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से जिसमें सदक़ात और उसमें खैरात करेंगे नोटे अल्लाह को इज़्ज़त नरका सिदा के जन्नत की बबाई बांधिया हस्ते दुमरा सदक़ात दुमरा हक्का सदक़ात करेंगे मुहतरमा नबी इस्लाम के खैरात नए मुसलमान शवे और खैर अल्लाह के रब्बा ज़माए उबाद दे रासरफ की बकुल वाले बंदा मुसलमान दे आवाम मुसलमान दे और दे मुसलमान शवे लोग मुसलमान शवे और आचरा सरा को पूरा कंबाल ले ला दियो जोर सरे जोर बुढ़ा मुसलमान दे बुढ़ा जगह कमजोर है और दा जने अपने बात का पूरे सरा वाम जमा देवा लगे होले कुछ देवा सीधा के लोग सीधा को में पूरा नहीं हो आरा नहीं हो नदाई और लस पूरे जमा पटी तरह डिजिटल प्रकार की नोटा के नजर पपाया वादिया लोग कदा सरे माला राखी नबी अलैहिस्सलाम का ने मुसलमान सरने क्या फसल को बेचने पर अपना इस्लाम के लक्ष्य दगड़ा मजबूत शी पर इस्लाम का मुतमईन शी देव से अपना ज़कातुल बेंदा से सरजा वन वाला से कुलूबी हम को कुरान के आए थे आ हजरत जाओ फतु मुबी रब मोहब्बत मुबी जे इस्लाम सरे मीना पैदा शी नदी सभी थे अगर बाबा है वक्त वतेवी वेद सरस्ता कासरा दरबार दे आस्था अगर मस की पूरा करला अगर पूरा दे भी रही और यो दस कुछ स्टार वाली आमदनी की मत बदल दे की कैसे रहती है वर्के अब बाबा तो भाई पहले अल्लाह के अब्बा मशवरा का आखिरी और तना हुक्म रहा के नबी अलैहिस्सलाम बोलिना हुक्म देता तो मशवरा का खुशाला है वर्के बीजी ने वर्को बच्चे ने वर्के भी वर्को बस महफल बांधर महफल बुटी के जमाने में सेवा ब्याह करता दस सा वक्त का देश दस सारे ब्याह हुई सियारा नबी अलैहिस्सलाम का फरमाया बेटा दस बुटी का जगह पर की फरमाया बातें नोटे को बदल के अल्लाह जो जलाल ताला के जन्नत के बाद बदल की और जन्नत पर बदल की ना बाबा ने ये हुक्म करने का मशवरा था बिना मशवरा था को खुशाला है तो अकेले रहा करवा वे ही ने मेरे पता जन्नत पर लगा बस तो बाबा वाला है बाबा अगर कोई बात दिया थी अब ये इंची या बेस बात राउली गई से पैगंबर के गई जन्नत के करना को वादा सारा को बस ही करना खुदा है कोई का होना बस ना या sudah sahabat Nabi Islam di bawah terkoda yaudah saya aku wabila apa waktu Allah pegambar keceriaan putih zola misal zaman jabab zaman syaitan ada putih welcome amal Allah terjalan jalan terdapat berjalan kirahi Nabi Islam di tanah dari kita semua ada berjalan berjalan terkai pokoknya ada putih yang apa berjalan dan putih berjalan di bawah asal दो देश है देखो कसे को तरल बाबा से भाई तो इस बात बेस्ता या दस कुटी जो का नबी इस्लाम का खबर करे हो गया आओ ते जोड़े अभी तरह नहीं किया वाली अरे तो ना नहीं वाल को ये तो खुदा पर नफा करता होगा तेरा ना तो तासे कोई जरा बड़ा खबर हो सरिया कुटी और के करने वाले वे खासो वे सीधा दबाव में जमाए और बात जानी जाए कि इधर दे आओ इधर दे वे जोर कुटी बकी दोजो कुटी बात में जरूरी बकी लगा जो अनु फहे जिला दस कुटी आके माला मजर वाला कुटी बात का नजर कमा तासे असर सोदा के अब बहुत से भावदा से को कोई तो दास को मा तो मा कोई तो दर्द करा का मेरो का और यो कुटी न और को चला आज तक मार कंबा आके बात कौन बात दोजो कुटी नहीं अब बड़ा कुटी वाला दोजो कुटी बस बात के लागी यता बात के बात की वेदा सोदा को व्यवस्थित है करा नजमा रास्ताश और दस कुटी
دا ټول باندې راشي زمان وي مسوشوا وعده شو یا بس وعده شو سره نبی اسلام لا ورته الله حبیبا هغه لاس موږ دې سړي له واغستل او د الله په نامه دې له ورکړل خاص په خدای په نامه دې له ورکړل دې خپل کولې غي او ځان ته دې دیوال وځي وي خدای وي مال چې کوم وعده الله رب العزت به راکړي نبی اسلام ته الله رب العزت په جنت هم درکړي او په جنت کې باندې په بدل کې او باغ هم درکړي باندې دوه دې خدای دې دا کاروان کې د خپل کور او دتا کاروان کې څنګه خپل کور مو نو خپل باغ واتلا او د باغ نه باغ له आवाज وګورئ دا نه پلاني موري پرې څه ته आवाज وکړو د پلاني موري نو هغه ته نو یو ها ودي راځه کله کور ته راځي وینا دا ما خاص کړی دا ما چاله ور کړی او تاسو هم چې سره بچو د سامان دې باغ راولا او دې بچاله خاص کو پسره څنګه خاص کو کوی نه کا وې دې خاص کو الله رب العزت باندې خاص کو د دې په بدل کې ما نبی اسلام په جنت کې بل باغ راکو او ما په جنت کې کور راکو او دې خاص الله په نامه باندې د شان نبی اسلام ورکو اخر یو تعالی خدای دې خوشاله ده په ژوند کې نن سودا وکړه سودا دې نن وکړه دې سودا باندې کې خدا سره سودا دې چې تاسو کړل لګا نن چې دې کوم سودا وکړه خبر ویا خبر ویا لکه کله خدای په نامه په سیوا کې تاسو په کور ولې چې د خدای بندا هغه تاسو ولې تاسو کې نه یو دې نن دې سودا وکړه نن دې کار وکړو محترمو ذکر وکړو تلاوت وکړو موږ وکړو عبادت وکړو دعا وکړو دا ټول الله نه د غوښتلو د ثواب کارونه دي خدا ټول په دې کامیابی کې چې صدقه وسره چې صدقه دې وسره کړي عزت مند دا ټول دې کاندار پراته دي ځکه الله د سلوړو کې سپارو به آیات چې ویلې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو چې دې کایته چې راځي نو ګورې چې الله په نامه دې اوشي دی ورکړي کوم چې الله دې دې کوي انا کامیابی چې الله په نامه باندې اوشي ورکړي چې ذات ته کوي نو محترمه الله رب العزت په قرآن کې الله یې فرمایي وای هغه خلک چې الله په نامه باندې خیرات کوي او دا مثال کما څنګه حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله جل فرمایي وای هغه چې د ما یوسف علیہ السلام چې کله مصر ته لاړ او هلته کې بېبوري کېده خرڅېده بازار ته یې نن غلام راغلی دی او چې غلام باندې بوري شروع شوه ما خو ډېر زیات ښایسته وکړه انتهایي ډېر ښایسته او تفسیر مظهري
تفسیر کبیر لیکي وایي چې د دې سره په کوڅو کې به ماښام ماسخوتن کې روان و د مخ رڼا به ورسره په دیوالونو روانه وه دومره ښایسته الله ذوالجلال ورکړ نو هغه باندې خود بولي دی یو وایي زما په دوره نو بل بیا آواز وکړي زما په دوره نو بل ډاکټر آواز وکړي زما په دوره نو روانه ده روانه ده بولي روانه ده روانه ده یوه بیه روانه ده او ځان سره دا مالو چې راغلي ماشومان چې بیا وتلي هغه یې راغستلي دي هغه څوک ورته وایي چېرته دی وایي زه وایي چې د بازار ته یو غلام راغلی دی خرڅېږي نو زه مکه چې دی ما واغستی شو هغه تا سره پیسې شته وایي دا پیسې خو راسره نشته نو پسې یې دی وایي دا مالوچ مې راغستي دي که چېرې بدي وشو هغه ابا دا څه خبرې کوي ویولې وی هغه باندې بولي نه د سرو ټول ته ورسېده د سرو د سپینو تفسیر مذهبي کې د سرو د سپینو د مشکو د عقل په ټول باندې خلک واغسته یا طرف ته وایي دی کې او بل طرف ته ورسره سره سپین واچوي چې ده په وزن کې زما سره سپین وختل دا مې ورکړ نو دا غلام راکړه هسې مې د مالوچ په ماشوړه باندې اخلي دا ته څنګه یې ما دې خراب دي باید कमकले हमारे वर्ता में बच्चियों जमीन का मकला करे रो क्या है मत कमकले न कोई आठ वही संगा वर्तेली गोदा गुलाम चिले नुदा गुलाम नरे कना गुलाम नरे कना दासू पीना बचता अल्लाह देर महबूब बंदरे दा बचता देर नो इंसान में दाखबी अल्लाह महबूब दे मासूम दे दा चलिया के गंबर दे या दे वली محترم اللہ ذوالجلال دې ته نه ګوري چې دا څوره الله دې ته ګوري چې دا څنګه الله تعالی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا زګور چې په تاسو کې خپل عمل نه چا اکثر عملا الله تعالی چې دا څوره مزونه کړی الله په تاسو څنګه مزونه کړی تاسو سره چې کړی دا تاسو څنګه سره چې کړی تاسو سره وږي دي دا تاسو څنګه وږي اخلاص ته ګوري یک ته ګوري الله تعالی ستاسو محبت ته ګوري الله ذوالجلال دې موږ تاسو ته د جاری او مالی دوه عبادتونو توفیق راکړي مطلب چې چرته چې قرآن کې د بدني عبادت ذکر راکړي مصالحه راغلي دي وسراء الزکات راغلي دي انو خامخا د خپل وخت مناسب د خپل چم گاوند د غریبانو فقیرانو د محتاجانو د بیوسو او د غریبانو دې خیال دې ساتي مړول الله کې مړول بسنه کې یادول بسکه یادول بسکه چې چاته وخت کې دا ایو حبیب دې او وروړو مستل ستار وخت کې دا عزت مند او دې کړی وخت کې دا کله دې مدرسې ته یو وروړو یې ګلا طالبان به وخري ټول شپه به تلاوت کې ته وو دې ټول شپه باندې کتاب دې ته وو دې او الله ذوالجلال په اکاونټ کې باندې کې ستاسو په اکاونټ کې خدای سره جمع کیږي چې ټول شپه کتابونه کتلې ټول شپه عبادت څومره ښکلې طریقه ده دا مسیح پاتې راکنه دا خو مسیح ستانه راکنه انو ټولې دا سره کو بیا الله ذوالجلال قرآن کې دا خبره خصوص ورکړه کړې ده خدای وایي ان الله
وګوره چې کوم سړي کې ښځه بېزوب دی چې راځي او خلک د هغه په حجره کې خوراک کوي سکاک کوي چای اوبه کوي راځي او دی او د ده ورته سینالوي هر څه کېږي خو چې سوله راوباسي دی به چغې الله تعالی نه خلاصوي دی به چغې نه بېعزته کېږي دی به چغې نه شرمېږي دی به چغې الله ته ذلیله کوي که دا هر څوک چې خاطب تایي خو د کفر په حالت کې و خو د خدای څومره اور ډېر داسې خلک نبي علیه السلام فرمایي چې مؤمن چې بخیل دی هغه په مانده دی خوښ هغه سړی چې هغه سخي دی هغه ډېر زیات خوښ دی او نبي علیه السلام وفرمایل چې جنت که الله یاد او ښه برابر شه او ښایسته شه نو جنت ته دا فرشتو وکتل ورته ویل الله دا خو ډېر زیات ښکلی جنت دی الله جلال ورته وفرمایل زما د په خپل عزت قسمي ډېر ښکلی مې جوړ کړی دی خو بخیل سړی به دننه داخل و چې کوم سړی زما په نامه باندې ما ته څه شی نه راکوي زما د بندګانو زما د غریبانو فقیرانو خیال نه ساتي الله تعالی وایي زما د خپل عزت قسمي دا سړی به جنت ته نه داخل محترم موږ پاسه پاتې ده دا خبره زه پورې فقیرانو ته نه کوم فقیرانو له ورکول غواړي چې چا وسته هغه ته کوم چې هغه د الله په نامه باندې ورکړه کوي او چې فقیر دی هغه د خپل فقیرانو مناسب نیمه ډوډۍ چاته یا یو ماشوم له ورکړي هم بچی له وکړه شاید چې الله تعالی له دا کار خوښ شي او خدای پاک به عزت بیړه پار کړي الله دې موږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي خدای پاک دې موږ ته د بدني او د مالي عبادت ټول توفیق را نصیب کړي الله جلال دا سوره جمع چې د جمعات کې حاضر ناسته ده دا سوره خلک راغلي تاسو رب العالمین د دې ټولو د شریعت موافق حاجتونه د خپلو خزانو د خیر او د رحمت نه برابر کړي یو ملګري اتلاونه تلیفون کړو او د دعا لپاره ویلي وي ډېر خلک ناست دي نو یې موږ په دعا کې یاد کړه الله جلال دې مشکلات حل کړي او خدای پاک دې له دواړو جانه ښایسته کړي او چې کوم حاجیان د حج منظوره راغلي الله تعالی دې ورته صحیح د حج کولو توفیق ورکړي او چې د کومو خلکو نه دي راغلي یا ارادي دي خدای دې په خپلو ارادو کې کامیاب کړي واخر دعوانا الحمد لله